نو الله رب العزت په دغه مسلمان باندې د فتوحاتو د کامیابۍ د رزق د مسایلو د ختمېدو د مشکلاتو د ختمېدو او د خوشحالۍ دروازې داسې کولاوي څنګه چې یو دروازې ته لاک لګېدلی وي او هغه لاک اچانک مات شي او عمل دومره یو اسان عمل دی انشاءالله چې سورې فاتحه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانانو ورونو په دې نننۍ ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره زه داسې یو مجرب او اسان عمل شیر کوم چې د هغې په وجه به الله رب العزت په تاسو باندې دروازې کولاوي. د څه دروازې؟ د فتوحاتو دروازې، د کامیابۍ دروازې، د رزق دروازې، د خوشحالۍ دروازې او د مشکلاتو ختمېدو د مسایلو د ختمېدو دروازې به الله رب العزت په تاسو باندې کولاوي. څنګه به کولاوي؟ داسې به در باندې کولاوي لکه څنګه چې یو دروازې ته لاک لګېدلی وي، یو کونډه لګېدلی وي او اچانک هغه کونډه ماته شي. عمل څه عمل دی؟ اسان عمل دی، یقینا دومره اسان عمل دی چې دا عمل به هر مسلمان ماشوم ته یاد وي. عمل دا دی چې شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله لیکلی دی چې کم مسلمان زنانه وي او که سړی وي د سحر په مونځ کې لکه د سحر 2 رکعته سنت دې وکړه، د سنتو او د فرضو په منځ کې 41 مرتبه سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر ولا الضالین پورې. کم مسلمان چې 41 مرتبه د سحر د فرضو او د سنتو په منځ کې 41 مرتبه سوره فاتحه وویله، نو الله رب العزت په دغه مسلمان باندې د فتوحاتو د کامیابۍ د رزق د مسایلو د ختمېدو د مشکلاتو د ختمېدو او د خوشحالۍ دروازې داسې کولاوي څنګه چې یو دروازې ته لاک لګېدلی وي او هغه لاک اچانک مات شي. او عمل دومره یو اسان عمل دی انشاءالله چې سوره فاتحه ده خو به ټولو مسلمانانو ته یادوي. نو کوشش وکئ چې دا عمل جاری وساتئ او دا دومره یو مجرب عمل دی، دومره یو مجرب عمل دی. علماو لیکلی دي چې کم کس د سحر د مونځ په همدغه طریقه باندې د سحر د مونځ د فرض او د سنتو ترمنځ 41 مرتبه سوره فاتحه ووایي، یو خو دغه فایده ده. دویمه غټه فایده دا ده چې په دغه 41 مرتبه سوره فاتحه باندې اوبه دم کی او دغه اوبه د هر بیماری دپاره د استعمال کی، نو انشاءالله الله رب العزت په دغه اوبه باندې دغه بیمار ته شفا ورکوي. که د هغه هر څه بیماري وي نو انشاءالله د دغه اوبو د برکت نه به او د دغه دم د برکت نه به الله رب العزت هغه بیمار ته شفا ورکوي. نو کوشش وکړئ ډېر یو مجرب او یو بهترین او اسان عمل دی. ټول مسلمانان په دې باندې عمل وکړي. د چا چې څه مشکلات وي الله رب العزت به دغه مشکلات هم ورته ختم کړي او د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړي. او د نورو دغسې ویډیوګانو دپاره او دغه رنګې اسلامي او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل چې کوم باندې تاسو دغه ویډیو ګورئ دا در سره سبسکرایب کړئ او دغه پیج هم در سره لایک کړئ او د نورو مسلمانانو سره دغه ویډیو د ثواب په نیز شریک کوئ. ځکه دا د شیر خبره مونږ ځکه کوو په دې کې نور مونږ ته څه فایده نشته. فایده به دغه وي چې زمونږ دغه پیغام دا به ډېرو مسلمانانو ته ورسېږي او ډېرو مسلمانانو ته فایده وشي او تاسو به ورسره په دغه کې برابر شریک انشاءالله. الله د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.